السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزانو څنګه چې تاسو ته پته ده اردو سره موږ د انګلیش الفابet ښودل هم شروع کړي دي چې ستاسو به په پیپر کې ډېر زیات په کار راځي په هغې کې زموږ الفابet دی هغه جی دی. جی څنګه لیکل کیږي د هغې د لیکلو طریقه څنګه ده په څو لاینونو کې دی او د جی څو اقسام دي هغه به اوس تاسو ته زه ښیم. موږ سره اوسئ. ګلونو څنګه تاسو بی په دوه قسمو لیکلو ورپسې بیا چې کوم دی اف په دوه قسمه دغسې جی هم موږ سره چې کوم دی هغه په دوه قسمه دی. فرسټ ون څنګه دی ګورئ ورته دا موږ سره 4 لاین دی بیسیک. په دې 4 لاینز کې چې کوم دی جی موږ سره دواړه جی په لوور 3 لاینز کې راځي. دا جی چې کوم دی ډي سره ای سره دې سره تعلق ساتي د دغه فیملی نه بیلانګ کوي. دلته په دې سنټر باندې به قلم کېدی سیکنډ لاین به ټچ کوي واپس په چې کوم دی تھرډ لاین ته راشئ سټارټینګ پوینټ باندې به لاړ شئ واپس کراس به کوي سیکنډ لاین ته او دا هغه ځای نه به سټریټ راشئ باټم لاین ته. په لیفټ سایډ باندې به د دې د باډي چې کومه ده ټیل دی دا به راکټ کوي او دا خپله باډي به په دې باندې د دې کراس کوي او دی سټارټینګ پوینټ ته مخامخ ته دی میډ 2 لاینز میډ چې کوم دی سنټر دی په دې باندې به د دې دا لکې یا دا ټیل چې کوم دی دا به ریسټریکټ کوي. د دې دا ګیپ دا ګولایش دا جویننګ ټیل او دا کومه یو سترګه چې ده دا د دې په سپیسیفیکیشن کې دي. په دې جی کې دا خصوصیات دي دی به ښایسته ښکلی او جاذب نظر لګي. بیا ورته وګورئ جناب سیکنډ ون څنګه دی د میډ 2 لاینز کې دلته یو او واچوي لږ معمولي شانته کې د ښایست دپاره دا او چې کوم دی تاسو دی لږ کراس واچوي چې دی په رایټ سایډ باندې لږ معمولي د جوکه وي. بره پې دلته یو هوک غونته ولګوئ یو ښکر ورله جوړ کړئ او لاندې د اردو الفابet نه چوټي یا راوالئ او هغه په دې لوور 2 لاینز کې چې کوم دی هغه ورسره جوین کوي. تاسو سره به یو ښکلې شانته کې جی جوړه شي. د دې جی بناوټ داسې دی که انکیس دې ته تاسو چې کوم دی یو دوه ډانډي ولګوئ چې دې نه عینک جوړ شي دا به مونږه داسې جوړو. سپیسیفیکیشن دا دی چې دې کې دلته دا کم هوک چې دی دا د دې دا بناوټ او دا جویننګ ټیل چې کوم دی د دې دا یو د ده دلته کې هم یو انویزیبل چې کوم دی دغه شته دی جویننګ ټیل شته دی. دا د دې سپیسیفیکیشن دی دا به دې کې وي هله به دې ښایسته ښکاري. یو ځلې ورته بیا مو ګورئ دلته م یو او واچولو بره پې دغه هوک جوړ کړئ او چوټي یا چې دی د اردو والا یا د پښتو یا د عربي راولئ او دلته ولګوئ تاسو سره به یو ښایسته او ښکلی کوکو غونته کې جی جوړ شي.